بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سورة قلم سلور دیرشم آیت تے. بعضو کافرو دا خیالو چې دنیا کې منگ مزی کو نو آخرت کی بهم زمنگ دغه مزی منگ کی او دی مسلمانانو کی خاص فرق نشته ده. نو الله داغي جواب دی ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. یقینا متقیان لراشته ده د دې رب څخه باغنا د همیش کی دی. جنات النعیم جنتنا دغنو نعمتنو. افنجعل المسلمین کالمجرمین. آیا زب گرزوم تابیدار منون کی کالمجرمین پشان دهغه چا چې ندی منون کی. افنجعل المسلمین کالمجرمین. آیا زب گرزوم مسلمان پشان د کافر. ما لکم کیف تحکمون. سدی تاسو لرا څنګه فیصله کوي. ام لکم کتاب. آیا شته د تاسو لرا څه کتاب سلیک. فیه پاغي کی تدرسون چې تاسو لولای خپل نجات لرا. تاسو سره غنه څه کتاب پروت دی. تاسو سره غنه څه لیکته څه چټ راغلی چې تاسو هغه کې دا خبره لوستلې ده. ان لکم فیه یقینا تاسو لرا پدی کتاب کې لما غدی تخیرون چې تاسو یې خوښوئ. ام لکم ایمان علینا. آیا تاسو لرا سوګند قسمون دی لوزون دی عهدون دی علینا ما باندې بالغة الى یوم القیامه چې رسیدون کی دی تر ورځ قیامت. ان لکم لما تحکمون. یقینا تاسو لرا هغه دی چې تاسو کومه فیصله کوئ. سلهم تپوستیو کا پیغمبرا ایهم کم یوددی بذالک بدی خبرا زعیم ذموار دے. تاسو سره کتاب دے یا سوک زامن سوک ذموار شته دے. ام لهم شرکا. آیا شته دے دیلراس شریکان. فلیأتو نرادی ولی بشرکائهم خپل شرکا ولرا ان کانو صادقین کجدی رشتنی. اسی د ځان اړم دی بی دلیل خبرې کوي. نو ور سره سلیکشته نو ور سره سوک زامن ذمہوار شته نو ور سره د دې خبرې سره موافقت شته. یوم یکشف عن ساق. یاد کا هغه ورځ کله بچی بربند شي پندای. یوم یکشفو کله بچی بربند شي عن ساق پندای. تا قیامت ورځ وای او په هر سړی به هیبتی غم نه بډکی دیو منډي وای. نو څنګه چې سړی پینسی اوچته کی او په تلوار ګړندې رواني داسې منډي وای. یا بل معنا یوم یکشف عن ساق. الله رب العالمین با قیامت کی پردی لري کی نوزان ما مخامخ کی. دا د متشابهاتو نه ده. څنګه چې د الله شان سره مناسب خای دارنګي به الله خپل ځان مخامخ کی. یوم یکشف عن ساق. یاد کا هغه ورځ کله بچی لری شي پردا د پنداینا
ويدعون الى السجود او راغب بلل شي مخلوق په طرف د سجدي فلا يستطيعون دي بوسن لري. د دنیا کافر مشرک منافق بېمانه دی تبا الله قیامت کې حکم وکي سجده وکي نو دی به سجدي وسن لري. خاشعه ابصارهم ذلیل بيستر کې ددي ترحقهم ذلہ پټ کړي وي دي لرا ذلت. وقد كانوا يدعون الى السجود او دي چرا بللې کې دل په طرف د سجدي دي ته هر وخت وینا کېدا حي على الصلاه حي على الفلاح اذان کې تکبیراتو کې وهم سالمون او دي وروغ رموټ کله چې به اذان کېده او دي ته ویل شو چې راځي منزله وهم سالمون او دي روغ رموټ نو دنیا کې الله ته سجده نه وکړي نن په قیامت کې سجدي کوشش کوي خو نه وتی کیږي. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فذرني پریدما ومن او هغسو يكذب بهذا الحديث چې دروغجن کوي دی بیان لرا. الله وی پیغمبر ما پریدا ما ورته پریدا زما ور سره پوښ فذرني پریدما ومن او هغسو يكذبو چې دروغجن کوي بهذا الحديث دی کتاب لرا دی بیان لرا. سنستدرجهم راو بینهم راټینګ بیکم پدمدما من حيث ده غزینا لا يعلمون چې دی نه پويږي. الله وی دنیا کې ولزه خوراک ورکوم رزق ورکوم مال ورکوم صحت می ورکړې ده ترقی می دنیا کې ولا ورکړې ده او پدمه د مېرانی و ما خوده بازار نه پويږي. سنستدرجهم رورو پدمه د مې جهنم ور ضرور نږدې کوم من حيث لا يعلمون خوده نه پويږي. سنستدرجهم زردا چې درجی ولا ورکوم دنیا کې سرمایدار دی سرکاری ملازم دی بیروکریټ نو چې کله پروموشن وشي ترقی وشي رینک کې بڑاو شي نو حوالدار نه رو بر لاړ شي کرنل جرنل یا عام سپاهیو ګول ورته ولګي یو دوا درې سٹار ورته ولګي نو رو په ترقی رواني نو الله وی زول دنیا کې رو درجی او چتو. سنستدرجهم زردا چې درجی به اوچته کم یا سنستدرجهم پدم دم بیراونی وم ده غزینا لا يعلمون چې دین پويږي. واملی لهم مهلت ورکوم ډیل ولا ورکوم ان کیدی متین یقینا زما تدبیر زمانی ول ډیر کلک سختی. ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون پیغمبر ته ورته دعوت کوي بیان ورته کوي تبلیغ ورته کوي ته غني د دینه څخه شی غواړي چې هغه شی ورته دومره لوی پیټ ښکاری چې هغه دومره درون او ګران شی چې هغه نشي اوچتولې نو ځکه ایمان نه راوړي. ام تسالهم اجرا آیا تتین غواړي سمزدوري سه اجرت سمز سپیسې سعوز فهم ندوی من مغرم د وجی د بوج داغي مدخلون دران شوی دی. تو ورته بیان کوي تبلیغ ورته کوي دعوت ولا ور کوي نو استاد دعوت ته نه غني شي غواړي چې دا شی دومره درون شوی دی چې دین نه کی. ام تسالهم اجرا آیت غواړي د دینه سپیسې فهم من مغرم مدخلون چې دی د وجی د درنوالی دا غیدران شوی دی د وجی د تاوان دا غیدران شوی دی. ام عندهم الغیب یاشته دی سراس علم د غیب فهم یکتبون چې دی غیلرا لیکون کی دی. فاصبر لحکم ربک نو صبر کا فیصله در رب خپلتا ولا تکن کصاحب الحوت او مکیگا پشان د یونس علیہ السلام
ولا تکن کصاحب الحوت او مکیگا پشان د مئی والا. یونس علیہ السلام قوم له دعوت ورکو تبلیغ ورته وکړو واغي ونه منله. نو بیا ورته ویل چې د الله عذاب برازي او د قوم نه لاړ. نو د تلوارو کو د الله حکم ته صبر ونکو او دنه خطای اجتهادي وشو. فاصبر لحکم ربک نو صبر وکا فیصله در رب خپلتا او مکیگا پشان د یونس علیہ السلام اذ نادا کله چې فریاد وکړو وهو مکذوم او دې ډک دغم رب ته فریاد وکړو او د مې خېټه کېو او ډېر غمجنو. لولا ان تدارکه نعمت من ربه کچرت نوې رسیدلې دتا نعمت در رب خپل مې خېټه کې فریاد کا لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. لولا ان تدارکه نعمت من ربه کچرت نوې رسیدلې دتا نعمت در رب دد لنبذ بالعراء نو خامخا دې به ورزولې او پډا کې لنبذ بالعراء نو دې به لړکړې او پډا کې لنبذ بالعراء نو دې به ورزولې او کلاو میدان کې وهو مذموم او دې خپو وهو مذموم او دې بد حالو خدا سے نشوا دې مذموم نو. فاجتباه ربه غور کړو یونس علیہ السلام لرا د وخنا ربه رب دد فجعله من الصالحين وی ګرځاو د نیکانو نا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا نزدیدا چې کافران لَيُزْلِقُونَكَ اخوی تعالی پیغمبرا بِأَبْصَارِهِمْ بخبل سترګو سرا. عربو معاشره کی بعض کسان داسی و نظرباز چې غیب کانی ته قتل نو کانی متوا پمیز وشو کانی وای چول. دې زمانہ کې هم بعض خلک شته چې نظر یې لګي. نو عربو داسی وس کړو ډېر ډېر تجربه کړې وي چې دا سړی زمونږ نه قابو کیږي. نو پیسې به ورکړي او سړی به راوغوښته هغه به نبی علیہ السلام ته نیغ نیغ قتل اوس اثر به نه کېده ځکه چې الله ولې حفاظت کو. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا نزدیدا چې کافران لَيُزْلِقُونَكَ اخوی تالرا بِأَبْصَارِهِمْ بخبل سترګو سرا لما سمعوا الذکر کله بچ دی واورید قرآن ويقولون دی بویل انه لمجنون یقینا دی لیونه دی وما هو او نده دغه پیغمبر وما هو او نده دغه قرآن الا مگر ذکر للعالمین پندې د پاره د مخلوقات. دغه آخري آیتونه دا د نظر د پاره دم هم دی. محدثین مفسرین لګي چې دا د نظر دم دی. دا کې اصلي باندې نظر ولګي دا په دم کې نظر به الله کوس کی. शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए.